أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن جندب القسري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم. وفي بعض النسخ المسابيه القشيري بدل القسري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولم يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا متفق عليه. دا دواړو احادیثو کې د سحر د منځ چې دی نو هغه یو فضیلت بیان شوی او هغه دا چې حضرت جندب القسری یا قشیری دا یو صاحب دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر نقل کړي حدیث نقل کړي فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کم سړی د سحر منځ وکي من صلى صلاة الصبح کم سړی چې د سحر منځ وکي فهو فی ذمة الله دا د الله په حفاظت کې الله په خپل ذمہواری کې والی او دا د الله تعالی په ذمہواری کې اوس د کار ذمہوار د حفاظت ذمہوار الله تعالی په خپل شي. ګوره خیال کوي د منځګزارو ډېر زیات خیال ساتي خصوصا د سحر د منځ کوونکي ډېر زیات خیال ساتي اسې نه چې دته د راتلو په ټیم کې د تلو په ټیم کې د ورځې دته څه تکلیف ونه رسوي که تکلیف مو ته رساو نو دا تاسو الله تعالی له چیلنج ورکول غواړي الله وی د ما په حفاظت کې دی او ته پسې وروسته خبرې کې ته پسې وروسته کاڼي ولې ته وروسته بې عزته کې نو دا ته نعوذ بالله گویا ته الله تعالی د سره د مقابلې د پاره دی بډی والی نو ګوره دا د الله په حفاظت کې دی فلا یطلبنکم مطالبه دیونه کی تاسو نه الله والله تعالی من ذمته د خپل ذمہواری یعنی لاجل ذمته د خپل ذمہواری د وجنه دا سړی الله تعالی په خپل حفاظت کې اغسته دی نو څو ته زکه تکلیف مرسوي چې اسنه الله تعالی دنه د خپل ذمہواری ته پوښو کې چې زما په ذمہ داری کې زما په سراداتو کې تا ولې داخله شي کړی او په دې ګورې ځان پوهه کوي په انه شاندار من کم سړی چې یطلبه من ذمته بشیء د چانه چې الله تعالی د خپل ذمہواری ته پوښ روکو یدرکه راوبه نسی ثم یکبه علی وجهه فی نار جهنم پړ مخ به د جهنم ورته ور واچي گویا دا د سحر د منسکون کی دا غي فضیلت بیان شو چې الله تعالی په خپل د مواری کې علی د بیمارونو د آفتونو نه د مصیبتونو نه د غریبۍ نه د دشمنۍ نه او په خپل الله تعالی داغه د حفاظت ذمہواری علی او چې کم سړی د تکلیف رسي نو داغه جهنم ته دا چیلو سبب ګرځيږي نو چې را کم سړی په خپل باندې موږ کې د بسونه فضیلت دغه شان حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا نقل کړي دے فرمایي
چې پیغمبر علیہ السلام مونږ ته ویلي وو چې لو یعلم الناس ما فی النداء، که خلقو ته د بانګ ثواب معلوم وي، د بانګ د کولو ثواب ورته معلوم وي چې په دې بانګ کولو کې څومره ثواب دی. ګوره څونه خلک چې د په بانګ باندې جماعت ته رالل او په مونځ کې شرکت وکړو، د دې ټولو د منځونو په اړه کې ثواب دی مؤذن ته یوازې ځان له میلاو شي. نو لو یعلم الناس ما فی النداء، که خلقو ته د اذان فضیلت معلوم وي، والصف الاول او د اولنی صف فضیلت ورته معلوم وي. زمونږه د خلکو دا کمزوري چې بانګ چې دی دا کول خو موږ ته دا رسې سړي کار ښکاري چې یاره دا په معاشرې کې د بل څه کار نه وي، موږ وایي دا ځکه بانګ کوي. او په دې مخکې سب کې راته کېناستل داسې ښکاري لکه دا چې سړی چېرته په میدان جنګ کې په مخکې سب کې کښېني نو وروسته به زور کوي، اول به دیوال ته زور کوي، ستنې ته به اول زور کوي، چې ستنې ته ورته ځای میلاو نه شي دیوال ته به زور کوي، او چې دیوال باندې ورته ځان بدې ښکاري نو بیا به د جومات د ګیټ نه دننه نه ځي، بار به ولاړ وي، ورېږه ټایم شته جاویده وایي ورېږه ټایم شته. نو دا حدیث کې راځي چې من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه، چې کوم سړی د خپل عمل د لاسه وروسته پاتې شو نو دا په زور د سعادتمندۍ په زور باندې پای کې سعادتمندي نه راوستی کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که د اولني سب ثواب سړي ته معلوم وی نو هر سړي به مخکې سب ته زور کولی او هر سړي به بیا بانګ ته زور کولی. نو بیا هر سړی خو بانګ نشي کولی او هر سړی خو په اولني سب کې نشي ودرېدی. نو بیا که دې ته داسې چا ویلی چې بهي خسڼې به یې په ولو 10 کسه په مخکې سب کې زیږي 10 کسان به په خسڼې راوباسو نو د هر مانځه نه مخکې به یې خسڼې وشتې خو په دې مخکې سب کې به ودرېدی او بانګ به یې کولی. او دغه شانې که سړي ته د ماسپښین د مونځ لو یعلمون ما فی التهجیر لاستبقوا الیه، که دې ته معلوم وی چې د مانځله د ماسپښین راتلل دا څونه د اجر سبب دی نو لاستبقوا الیه، دې به د ټولو نه مخکې راتلی. د ماسپښین په مونځ کې 2-3 حالتونه دي. یو دا چې د غرمې په ټیم کې سړی آرام کوي، غرمۍ ګرمي نو سړی وایي چې ستوده وی، په دغه ټیم کې چې دی راپاشي نو دی شیطان ملا ماته کړي. نو تهجیر یعنې د وخته راتلی. یا دا چې د جمعې مونځ دی نو د جمعې مونځ چې دی نو هغې له خلک د لرې لرې نه ځي نو د جمعې په مانځه کې د خطیب د خطبې نه مخکې سړی رسېدلی نو لاستبقوا الیه دی به مخکې کېدی د نو یو بل. ولو یعلمون ما فی العتمة والصبح، او که دې خلکو ته پته وی چې د ماسخوتن په تیاره کې د مونځو او د سحرې د دې مونځ څونه فضیلت دی لاتوهما، دی به دې مانځله راتلی ولو هبوا، اگر که په کوناټو د خپو په دی په کوناټو راتلل وی نو په کوناټو به راتلی، راتلېدی به خو جومات ته به راتلی مانځله. خو اوس احساس ورسره نشته. نو چې احساس نشته نو د ماسخوتن په مونځ کې اکثر کم خلک او ډېر بدنصیبه داسې چې هغه ډېر له ماسخوتن مونځ هم ونه کړي. او د سحر په مونځ کې هم دغه پوزیشن وي چې د سهار په مونځ کې یاره ومې کړو نو ضروري خو نه چې جومات ته دې سړی درځي، چېرته دې وکړو چرګۍ خو په خوا به چرګۍ وي نو چرګۍ په غاړه. اوس چې کوم دی نو د کټکي خوا ته لکه په خوا به دې زنانه ودرې خپل کټ خوا ته ورغمې تړل، د خپې نه به تړل او ځکه کوټه کې به بیزې ګډې به ډېرې وي نو دا لنګ بیزې دا بچي چې دا به د خپل کټ پر خپه پسې تړلې نو دی هم اوس هغه ورغم و دغه ګډرو په شانې د کټ خوا ته جانماز اچېلی او هلته کې چې کوم دی نیازبین په حقه دی کې مونځ وکړي نو وایي ما مونځ وکړو. نو لو یعلمون ما فی العتمة والصبح لاتوهما ولو هبوا، که دې ته پته وی چې د ماخوتن په مانځه او د سهار په مانځه کې څومره ثواب دی نو دوی به په کوناټو راتولېدی او جومات ته به یې ځان رسولی. خو نشته ورته پته، احساس ورسره نشته. د دې په وجه باندې بدنصیبه د سهار د مانځه نه د ماسخوتن د مانځه نه او د ماسپښین د مانځه نه د دې نه محروم پاتې شي. خجی وعن جندب القصری قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، جندب القصری فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من صلى صلاة الصبح، چا چې د سحر مونځ وکړو فهو فی ذمة الله، د الله په ذموارۍ کې شي. فلا یطلبنکم الله، نو چېرته تپوس دې ونه کړي ستاسو نه الله تعالی من ذمتي د خپل ذموارۍ په باره کې بشیء د څه شي
فإنه شان دا من اغسل يطلبه چې تپوس وکي دا غنه من ذمته دا غته ذمہواری په باری کې بشیل دس یدرکه نو وبه نسی ثم یکبه على وجهه بیا به پستر ور واچي پینار جهنم ور جهنم تا. وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ دا حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده قال دی وی چې لو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لو يعلم الناس خلق تکپتوي ما د هغه ثوابونو په ندای چې پرې بام کړي او السب الاول یا په دی اولنی سب کړي ثم لم يجدوا او به نوې مندل الا يستهموا مگر چې خسنه پوښتې علیه په دینو لستهموا خسنه به پوښتې ولو يعلمون ما في التهجير او کدی تر غرمه د وخته تلل جماعت ثواب معلوم وینو لستبقوا الیه دی بر یو بل نه مخکې کېدې دغه ماندته ولا يعلمون ما في العتمه والصبح او کچاتر ماسوتن او د سار د مون ثواب معلوم ویل اتوهما نو دوی براتلې د دوړو منځونو ته ولو حبون اگر چې پتلو دول متفقون علیه دا حدیث بخاری او مسلم دوړو نقل کړي په خپل کتابونو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.